یو کس تپوس کړی وای چې یو کس ته دنیا په لین دین باندې ډېر ښه پوهېږي، نفع او نقصان هم پیژني، ګټه او تاوان هم پیژني، لیکن مونځ نه کوي. آیا د دې کس نحوست د ده په کور کې خورېدی شي؟ او بالکل د ده نحوست په کور کې خورېدی شي. د دنیا ګټه او تاوان څه شی دی د مونځ په مقابله کې؟ اصل الله بندګي ده. نو د کور خلکو ته پکار دی، ښځې ته یې پکار دی چې ده ته وایي چې داسې مه کوه، مونځ اودس کوه. او که بچي او ښځه ورته وایي نو هغوی خپله غاړه خلاصوي. یو کس وایي که د قربانۍ دپاره پیسې خلک راجمع کړي، ګڼ کسان او څاروی په ښه قیمت باندې پیدا شو، نو دا نورې پیسې په خپل استعمال کې راوستی شي. او چې قرباني په چا واجب ده او دا یې ویلي وي چې څاروی په هر څو چې وشو دا پیسې راجمع کړي، کیدای شي ګرانه ورځان میلاو شي، نو دا په خپله کې تقسیمولی شي خپله برخه. یو کس وایي چې زما د کتابونو دکان دی او په هغې کې د 3 لکو روپو سامان موجود دی او زما کاروبار جاری دی، آیا په ما باندې قرباني واجب ده؟ او قرباني در باندې واجب ده. یو کس وایي چې ما سره 2 لکه روپۍ دي، 2 لکو نه زیاتې دي، لیکن هغه ما موټر سایکل اغشتو دپاره ایښي دي او موټر سایکل په 6 لکه روپۍ دي. موټر سایکل دومره ګران دی، په 6 لکه روپۍ دی. اوس په دې پیسو باندې قرباني واجب ده که نه؟ او قرباني پې واجب ده چې تر څو پورې تا موټر سایکل نه دی اغشتی او اختر په دې پیسو رالو نو قرباني در باندې واجب ده. که د اختر نه مخکې د موټر سایکل اغشتی د خپل استعمال لپاره بیا در باندې نشته. یو کس وایي چې د سوره فاتحې نه پس د سورت نه مخکې بسم الله ویلی شي که نه؟ او د بعضې ائمو په نزدې د سورت نه مخکې بسم الله ویلی شي، او بهتر دغه ده چې سوره فاتحې په ابتدا کې بسم الله ووایي او د سورت په ابتدا کې نه. او بل تپوس یې کړی دی چې تحیات او دعای قنوت نه مخکې بسم الله ویلی شي که نه؟ نه، نشي ویلی. یو کس وایي چې د جمعې په ورځ باندې امام خطبه ورکوي او یو سړی چې کوم دی نو په جومات کې چنده جمع کوي د خلکو نه او د خلکو د اوږو د پاسه خپې اړوي، دا عمل صحیح دی او که نه؟ او په دې کې صرف دغه ګناهګار دی او که د جومات ټوله انتظامیه؟ د جمعې د خطبې اورېدل واجب دي او په دغه واجبو کې د چندې ټولولو سره خلل راځي، نو دغه دوران کې چنده ټولول لا ګناه ده. او په دې کې چې چا اجازت ورکړی د کمیټۍ افرادو ټول ګناهګار. یو کس تپوس کړی چې د هفتې په ورځ باندې د حاجیانو عرفه ده او د اتوار په ورځ باندې زمونږ ده، نو مونږ د عرفې روژه په کومه ورځ ونیسو؟ ته که دلته نو د عرفې په ورځ د روژه د اتوار په ورځ ونیسه، او که ته په هوا والوتې او لاړې هلته سعودیا ته نو بیا د خالي په ورځ باندې نیول پکار. یو کس تپوس کړی چې په جومات کې داخلېدو نه پس کېناستو مسنون طریقه څه ده او په جومات کې په یو مونځ کوونکي باندې څه حقوق دي؟ کله چې یو مونځ کوونکی جومات ته ننوځي نو اول 2 رکعاته تحیت المسجد وکړي که وخت وي، بیا که د دې مونځ نه مخکې سنت موقت وي نو بیا د هغه وکړي، او بیا د هغې نه پس دې کیني او په عاجزۍ سره کینی، هر څنګه چې کینی کېناستی شي. البته که جمع ډېره وه نو بیا د ارت بیرت نه کینی، خلکو ته د ځای ورکړي او بیا د ده خوښه ده د قرآن پاک تلاوت کوي، که د الله ذکر کوي، که درود شریف وایي، او که خاموش او چپ کینی نو هم، لیکن کوم کس چې ذکر کوي او تلاوت کوي د هغه اجر دی نشي حاصلولی، او که دی چپ ناست دی نو دی بیا هم ماجور دی. حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی په جومات کې د مونځ انتظار کوي، منتظر الصلات، دا داسې دی لکه په مونځ کې چې سړی ولاړي، نو دی لکه چې په مونځ کې ولاړي، خو چې کله دی خبرې نه کوي او چې کله خبرې 2 کسانو شروع کوي نو دا ټول اجر باطلیږي. یو کس وایي چې ما د خپلې خور نه 2 لکه روپۍ قرض اغشتې وي، اوس هغه وفات شوي ده او هغه پیغله و واده یې نو، اوس دا پیسې قرض مدرسې ته، یتیمخانې ته یا جومات ته زه ورکولی شم او که نه؟ زما ټول وروڼه خویندې هغوی ودونه شته دی او ښه باحیثیت خلک دی. جواب یې دا دی چې نه، دا پیسې ته کله هم جومات ته او مدرسې ته نشي ورکولی، بلکې په دې پیسو کې دا ستا د خور پیسې وي 2 لکه روپۍ، په دې کې د هغې د ټولو وارثانو حصه ده. که د هغې خپل واده نو اولاد یې نو وروڼه خویندې د هغې وارثان دي، او په وروڼو خویندو کې یو وارث تم یې او ستا نه علاوه هم دي. ته خپله برخه چې تقسیم کړې نو هغه مدرسې او جومات ته ورکولی شي، د وروڼو خویندو برخه نشي ورکولی اگر که هغوی باحیثیت دی. یو کس وایي چې یو زنانه ده هغې باندې قرباني واجب ده، لیکن د هغې رور په خپله مرضۍ سره د دې خپلې خور دپاره قرباني کوي،
نو دا ټیک ته وکنه او کول شي خو چې کله د خور ته اطلاع ورکي او دی وته ها وکل کله خور ته او چې زستا د طرف نه قرباني تا د پاره کوم او دی وی چې ټیک ته نو بیا قرباني کیږي او کله خور ته ویلی ني او نا خبره کې دا غیر طرف نه قرباني وکړو باغې قرباني واجب وا نو د ثواب او شو لیکن دا غیر واجب قرباني نه ده شي هغه بالا کیږي چې بخپل اعلی یو کس ته پوس کړی دی چې معاصر حکیم الامه کې دا خبره شته ده چې کوم سړی بیمار وي او د خپل زړه پریشان عمومي زړه تنگ وي نو دا هغه په حق کې دا مرض مصیبت ده او کچره زړه شاکر او صابر وي نو دا مصیبت نه ده نو سوال لا دی چې زما زړه په بیماری کې سخت پریشان او ما ته د خپل کله کله ایمان هم خطر وي نو همدغه څه ده چې دا بیماری چې دا یو طرف ته مصیبت ده تکلیف دی پکې انسان لیکن دغه بیماری د مؤمن لپاره دا یو لوی نعمت وګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې و بیمار څخه لاړو نبی به د بیمار په تندی باندې په سر باندې د شلاس کې خو مبارک او بیا به فرمایل لا باس طهور ان شاء الله لا باس طهور ان شاء الله غم کو خپن شي زړه متنګو طهور ان شاء الله دا دې سره بستا ګناهونه ریږي او پاکي نو دا نعمت شو چې ګناهونه سره معاف کیږي او لا باس کې دغه اشاره شو چې زړه متنګو زړه تنګ نه کی اته چې کوم خبره په دې پرچې کې لیکلې ده البته یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه ته پوس تلاړو بوډاو هغه ته دغه سی وې لا باس طهور ان شاء الله غم کو دې سره به ګناهونه ریږي دې پاک به اجر درکې هغه پاغه ټکی باندې خفه شو او هغه جواب ورکو د الله رسول ته تقول لا باس طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور وتقول لا باس طهور وشتوي شدا پاکی دا او بل حمى تفور دا خو یشیدلی او شیبره تبه د خټکیږي على شيخ كبير او زبوډا سړیم په ما راغلی دا تزيره القبور او دا تبه ما نه پرې قبر ته مې رسي او ته وی چې لا باس طهور نو د الله رسول ته فرمایل چې بیا ته څنګه وې دغه سی بي خپه شو باغې خبر نو هغه مړ شو هغه سات نو دا دغه لپاره خو نه ګرځي چې الله رسول په باندې خپه شو دینه معلومه شو چې د ایمان تقاضا ده چې بیماری کې دا سوچ سړیو کې چې زما ګناهونه وسره معاف کړي زړه د سړی طبيعي طور سره بدن خوږيږي او زړه د کېږي دی لیکن دا الله پکړو باندې صبر وي نو بیا ټیک یو کس تپوس کړی دی چې قربانۍ په ساروي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه سړی حصه ونیسي غټ ساروي کې نو دا غوښه تقسیم به بیا څنګه وي نو چې څنګه نور تقسیم دی داسې دام دی خو زمونږ اکابر لیکلي دي چې بهتر دا چې دا غوښه سړی ټوله تقسیم کړي حالانکه ځان ته پرېښوی شي پکې لیکن بهتر دا چې ټوله تقسیم دویم تپوس کړی دی چې د طواف قدوم څه شی دی او دا څنګه ادا کېږي چې کله سړی لاړ شي حج ته او د قارن وي یعنی عمره او حج دواړه په یو ځای باندې کوي په یو احرام کې نو چې څنګه لاړ شي نتلو سره به د طواف وکي او بیا به سعی وکي دا طواف او سعی د عمرې شول بیا به پاغه پسې بل طواف وکي دا طواف قدوم دی او بیا پاغه پسې نور احکام د حج دي بل تپوس کړي دی کپاتم ذل حجه باندې د مینا راتلو نمخ کې طواف او سعی سړی وکي نو دا سعی په اخر کې طواف زیارت د لپاره کافی ده او کنه دا کافی شو که یو سړی داسې کوي چې طواف زیارت پسې کوم د حج سعی ده هغه د مینا راتلو نمخ کې وکي نو کولش لیکن نیت به پکې دا کوي چې دا زه د حج صحیح کوم او دویم شرط دار چې د دې نمخ کې به طواف کوي اگر که طواف نفل وي یو کسوي چې دلته په پاکستان کې بعض خلک اتذل حجې باندې پاتم د ذل حجې باندې تکبیرات شروع کی او په 12 باندې ختمي دا څنګه دي د تکبیرات پاتم باندې نشته ده په نهم باندې نهم ذل حجې باندې د سار مسر شروع کی بیا وایي چې دغه خلک په 9 ذل حجې باندې نفل روزې نه منع کوي او جواز دا پیش کوي چې په سعودي عرب کې اختر ده نو نه ته چې په کوم ځای کې دا غي اعتبار شته علماء په فقہ کې یو دوه مسلې لیکلي دي اختلاف مطالعه اعتبار شته او کنيشته ده دا یو اختلافي مسله ده په دې کې یو طرف ته دغه مسله ده چې د هر ځای خپل اختر ده او خپل روزه ده او د سپوږمۍ بعضي ځایونو کې ښکاری په بعضي ځایونو کې نه ښکاری سعودي عرب زمونږ نه په طرف د قبله ده او سپوږمۍ قبله طرف ته ښکاری د ډومبۍ شپې
نو سعودي عرب کې کله کله سپوږمۍ ښکاري او زمونږ نه هغه پناهي د ځمکې د افق نه مونږ ته نه ښکاري. او دا نن سبا دا حساب کتاب والا چې په فلکیاتو او په سفلیاتو په علومو باندې ماهر دي هغوی په دې باندې ښه پوهېږي، هر سړی باندې پوهېږي. نو چې کله هلته سپوږمۍ ښکاره شوه نو په هغوی د هغوی اختر شو، د هغوی روژه شوه، د هغوی عرفه شوه، د هغوی حج. یو زنانه وایي چې زما حق مهر 10 تولې دی او 4 ملي ځمکه ده، لیکن زما خاوند 10 تولې سره زر خرڅ کړي د خپل کاروبار دپاره او 4 ملي ځمکه چې کوم ده نو په هغې باندې زما د درون قبضه ده. نو په ما باندې قرباني شته دی او که نه؟ که دا ځمکه ستا د وس نه وتې وي نو بیا په تا باندې قرباني نشته، نور مال له سره نشته. او که دا ستا په وس کې وي څه وخت یې غواړې نو دا خاوند او دا نغی درکوي، دا درون دی نو بیا در باندې شته. یو کس تپوس کړی دی په ذکر اسکار کې تعداد ولې متعین شوی دی، لکه 314 ځله یا 140 ځله یا 110 ځله، لږ تفصیل سره په خبره وکړئ. مختصر جواب د دې دا دی چې ذکر اسکار کې بعضې ځایونو کې عدد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه بیان شوی دی، واضح دی په احادیثو کې. او بعضې ځایونو کې چې اکابرو هغه تعداد خولی دی چې کوم ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه تعداد بیان شوی دی. لکه مثلا آسان مثال یې دا دی چې په موس پسې 3 ځله سبحان الله، 3 ځله الحمدلله، 4 ځله الله اکبر، دا په خاص تعداد سره احادیثو کې راځي. نو چې کله ته په خاص شمیر سره دا کې نو هغه اجر پکې شته، او که خاص شمیر سره نه کې نو بیا علما وایي چې هغه اجر پکې نشته چې کوم د الله رسول بیان کړی دی. باقي دی کې حکمت څه دی په دې باندې الله پوهېږي، موږ پرې نه پوهېږو. دویم تعداد په وظایفو کې هغه دی چې تا ته خپل شیخ یا چا درکړی دی، نو هغې کې هغه مسنون نه دی، یعنی حدیثو کې نه دی راغلی. نو د هغې فایده دا چې هغه د اصلاح دپاره هغه تعداد را روان وي د مخکې نه، چې دې ځای ته ورسېږي نو نفس کې سکون او دلجمي پیدا شي، هغه د اصلاح په لاره کې ممد او معاون وي. نو هغه د اصلاح دپاره دی، هغه باعث اجر ګڼل نه دي پکار چې ما دومره تعداد سره وي نو ثواب شته دی، چې دومره مې ونه وي نو بیا نشته، ځکه چې ثواب د الله نه علاوه او د پیغمبر نه علاوه بل څوک دا ته نشي بیانولی. یو کس وایي چې د سحر جمع ولاړه وي نو سنت ادا کولی شي او که نه. د یو کس نه مې اورېدلي وو چې تحیات باندې ناست او اقامت شروع شي نو د سنت نه به سلام وګرځي او د فرض نیت به وتړي. دې باره کې څه حکم دی؟ د سحر سنت هغه ادا کولی شي، او چې کله اقامت شروع شو ته په سنتو باندې ولاړ نو سلام به نه ګرځي، بلکې سنت به سر ته رسې او بیا چې کله سنت پوره کړل نو بیا پس د هغې نه جمع کې شریک شه. دا چې دی اورېدلي دا چا خطا مسله ته بیان کړو. یو کس تپوس کړی دی چې د علم نافع نه مراد څه دی، آیا دنیوي تعلیم علم نافع کې راځي او که نه؟ بیا نور تفصیل ذکر کړی دی. دنیوي تعلیم په علم نافع کې راځي او علم نافع دا دی، لیکن قرآن پاک کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې د کوم علم فضائل ذکر شوي دي او یا حدیث مبارک ته چې د علم زده کول فرض دي، او یا دا حدیث ته من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه، یا دا حدیث ته چې کوم سړی علم زده کوي نو فرښتې هغه ته وزر وړي. د ټول احادیث او دا فضائل او دا مناقب صرف او صرف د علم دین باره کې دي، د دنیا د علم باره کې نه دي. دا قطعا سوچ غلط دی چې دا دواړه یو شی دی، دا د هغې باره کې نه دي، بلکې دا د دینی علم په باره کې. البته د دنیا علم ته مفید ویلی شي په دې لحاظ سره، مثلا د دنیا علم څه دی، یا به د ډاکټرۍ علم وي، یا به د ترکاڼتوب علم وي، یا به د لوهارۍ علم وي، خو نومونه یې جدا جدا دي. نو هغه تاسو زده کړل نو د دنیا فایده ترې اخیستی شي. خو تاسو ته چې څنګه مخکې بیان کې عرض شوه، دغه علوم دنیویه دا به د شریعت په کسوټۍ باندې ګوري. اس کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے کہ یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اگر خلاف شرع ہیں تو پھر اس کا حاصل کرنا، اس کو پڑھنا پڑھانا یہ ناجائز اور گناہ میں آئے. یو کس وایي چې ما سره د خرچې پیسې شته او ما سره 3 روپۍ شته دی، خو هغه زما کزن سره دي، بقایا دي، آیا په ما قرباني واجب ده او په تا باندې قرباني واجب ده؟ لکه چې ستا هغه عزیز او رشته دار سره چې کوم ستا 3 روپۍ دي هغه ستا دي، هغه نه واخله قرباني پې وکړه، د چا نه قرض راواخله.